په افغانستان کې د انجونو یا د جنکو یا د زنانو مکتب ته پتلو باندې یا پوهنتون ته پتلو باندې یا سبق حاصلولو باندې پابندي ده. دا پابندي ولې ده؟ که چېرته کې د افغانستان دغه جنکۍ یا انجونې ځي مکتب ته او هغې مکتب کې سبق حاصلوي او د هغې تعلیم حاصلوي نو د دې څه نقصان افغانستان ته کیدلی شي د هغې د حکومت په نظر کې. د دې نه هټ کر که چېرته کې د افغانستان دغه جنکۍ مکتبونو ته لاړې نه شي هغو پوهه حاصل نه کړي نو د دې څه نقصان کیدلی شي افغانستان ته. په دې ټاپک په دې موضوع سره نن خبره کومه. په افغانستان کې دا ډېره زیاته اهمه موضوع ده چې د انجونو په تعلیم باندې د هغې په سبق ویلو باندې پابندي ده. ګور د ټول نه اهمه خبره ده که چېرته کې د افغانستان حکومت دا خبره ګڼي چې انجونه جنکۍ چې کوم دی هغې ځي مکتب ته پوهنتون ته هلته کې سبق حاصلوي نو دې سره به بېحیایي خوره شي. نو د دې ساده حل دا دی چې د هغې دپاره دې علاحده مکتب علاحده پوهنتون جوړ کړی شي نو د هغې ته بیا هېڅ قسم مسله نشته دی. دې استازې دې هم ښځې کړی شي او دغه کې چې کوم ماشومان یا جنکۍ یا انجونې سبق وایي هغه به هم جنکۍ نو د دې نه هېڅ قسم بېحیایي په دغه ځای کې نشي خورېدلی. ګوره مهمه څومره ده چې انجونې یا جنکۍ د یو قوم تعلیم حاصل کی مکتب ته لاړ شي او پوهه حاصله کړي چې صرف او صرف نارینه یا سړی چې کوم دی دا انف یا کافي نه دی چې هغه پوهه حاصله کړي. ټول نه زوړ یو مثال خلک دا ورکوي او زه هم تاسو دغه مثال درکوم چې که چېرته کې ستا ښځه بیماره شي نو هغه ته یو سړي ته یا چې کوم دی یو نارینه ته نشي بوتلی هغه به ته زنانه ډاکټرې له بوځي صحیح ده که نه هغه به ستا د دې ښځې علاج کوي. ستا زړه چېرته هم په دغه ځای کې دا خبره نه تسلیموي نو بیا په دې کې ته ولې د هغې دغه روکتام کې او دغه خبره دلته کې ودرې نو په دې کې دا خبره ډېره زیاته غلطه ده چې د هغوی په تعلیم یا مکتب ته پتلو باندې پابندي که چېرته کې دا ریزن چې دې سره بېحیایي خورېږي. په پاکستان کې اوس کو ایجوکیشن دی هلکان جنکۍ چې کوم دی یا انجونې دا راځي په یو ځای باندې کښېني سبق حاصلوي نو دې نه دا خبره ټیک ده چې د جنۍ او د هلک په منځ کې دغه ځای کې انټراکشن راځي د هغې خبرې کېږي خامخا دې نه مخ په وړاندې باندې هم خبرې ځي. دا خبره په دې کې د افغان که چېرته کې دغه حکومت یا ګورمنټ دا خبره کوي نو په دې کې دا خبره ټیک ده دا ورسره زه منم. دې نه بیا خبره خو سمپل حل تاسو ته ما وویلو چې د جنکو دپاره ځان له یو مکتب دې جوړ کړی شي پوهنتون دې جوړ کړی شي د هلکانو دپاره دې ځان له مکتب پوهنتون جوړ کړی شي. د جنکو په مکتب کې یا د هغې په پوهنتون کې دې ښځې زنانه چې کوم دی استادانې یا ټیچرانې راوستی شي هغې ته به هغې پړاوئ نو بالکل د دې سره به څه قسم واسطه د دې دومره خاص نه راځي. دغه یو اهمه ډېره زیاته موضوع ده. ستاسو دې حوالې سره خپل رایې لرئ هغه را سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه د الله کې اجازه د الله په امان.